बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन यो شارټ غونډه کې د انسولین په باره کې یو څو خبرې تاسو سره شیر کول غواړم. مونږ اکثر د خپل پیشنټس کې کتلی دي چې چاته مونږ انسولین اکثر سٹارټ کو نو ډېرې مونږ پویم کو چې ګوره انسولین چې مونږ تاسو ته کم سٹارټ کړل نو دا چونکې سٹارټینګ دغه داسې چې مونږ کوشش کوو چې لږ د لو ډوز نه سٹارټ کو. مثال به زه تاسو ته درکړم، لکه فرض که مونږ یو مریض ته 14 یونټې شروع کړې سهار کې او 10 چې دي نو هغه ماښام کې، نو بیا دې کې دا پکار دي بیمار لا هغه مونږ پویم کوو چې ته ریګولر په خپله لږ ټیسټ کوه او داسې رو خپل یونټې سیوا کوه چې کله ستا خپل ټیسټ چې دی نو چې هغه لکه نارمل ته راشي نو په هغه یونټو باندې به ته بیا سټاپ کې او اکه یونټې به ته بیا جاري ساتئ. مریض څه کوي چې اکثر یا خو د خبرې ته غوږ کې نه دي، ځان هم په دې باندې سم پوه نه کي. هغې اکثر که موږ ورته فرض که 14 یونټې یاد کړي نو هغه هم په میاشت باندې 2 میاشتې هماغه 14 یونټې لګوي، بیا چې راشي وي زما خو شوګر کنټرول نه دی. نو اکثر دا لږ اویرنس زموږ خلکو کې د دې باره کې لږ کم دی چې دا د ټیبلټس په شان د دې دغه نه دی، دا به پخپله تاسو ورسره د دې یونټې ایډجسټ کوئ چې ستاسو خاص کر د نهرې شوګر چې دی چې دا د 100 نه کم شي او د مړې چې دی نو چې دا 140 یا 150 یا 130 دی خوشا کې د مطلب د 100-150 په منځ کې چې ستاسو د مړې شوګر چې په 100 یونټو باندې شو د انسولین چې دی نو د دې زیات نه زیات ډوز نشته دی، دا ته زیاتولی شي چې څونه زیاتې نو زیاتولی شي. نو هغه د شوګر لیول په مطابق لکه څوک به په 20 یونټ د چا شوګر کنټرولي، د چا به په 30 باندې، د چا به په 40 50 داسې څونه ورسره سیوا کول غواړي نو هغه شان سیوا کولی شي. نو دا د انسولین د ډوز په باره کې یو څو خبرې وې، نو نور به انشاءالله باقي خبرې چې دی هغه نور ویډیوز کې به تاسو سره شیر کوو. ډېره مهرباني.